د نبوت 9 کاله چې پوره شو، لسم د نبوت د پیغمبرۍ لسم کالو، د حضور پاک مبارک عمر 50 کاله. نو ظاهري د حضور پاک 2 ډاډونه او 2 سرې وې، یو ابو طالب او یو حضرت خدیجه. په دغه کال دا دواړه وفات شو. دا ظاهري د انسان یو ډاډي او ظاهري د انسان یو اسرای. نور د پیغمبر علیه السلام ګټه اسره خدا الله ذاتو، او دا دواړم چې د پیغمبر علیه السلام مبارک طرفداری به کوله، ډاډ به ورکو، پیغمبر مبارک به مضبوط و، دا د الله د طرف نه، الله د چا زړه کې واچي. نو دا دواړه وفات شو، دې ته عام الحزن وې، د غم کال. ابو طالب ډیر زیات د پیغمبر علیه السلام عزت کاو، ډیر قدر یې کاو، او د پلار عبدالمطلب نه پس پلار ورته سپارلی، ډیر زیات به د رسول الله مبارک خیال ساتو، د هغه د وجې محفوظ و. ځکه ابو طالب یو حیثیت لره، په مکه کې خلکو به قدر کاو، مشر سنجیده انسانو، د لوی قوم مشرونو، خلکو به خیال ساتو. نو د هغه د مخه حضور پاک ته چا غږ نشو کول. بیا چې کله وفات کېده دی، نو د مرګ په وخت کې نبی علیہ السلام ولا راغی. چې راغی نو خوا کې ورسره ابو جهل هم ناستو، عبدالله ابن ابي امیه هم ورسره ناستو. نو حضور پاک ورته وی ای ترې کاکا خدای ته وګوره او دا کلمه شهادت، او که د خلکو مخکې نه وی دی غوږ کې ما ته پټه ووایه، احاج لک بها عند الله، د قیامت پر ورځ باقي زه پوه شه د ما رب پوه شه، زه به خدای سره بیا خبرې کوم ستا دپاره، هېڅوک پې مه ګواه کوه، ما ګواه که دی غوږ کې راته پټه ووایه، پټه چې زه پې ګواه شم، باقي زه پوه شه د ما کار پوه شه، د خدای په دربار کې به زه بیا باسونه کوم، دلایل به پیش کوم. لیکن هغه وی چې راره نه کېږي. او ابو جهل ورته پام کوه، ګورې د عبدالمطلب د نیکه د دین نه واونه دی. عبدالله ابن ابي امیه ورته پام کوه چې د خپل پلار د دین نه واونه دی، ګورې پام کوه. هغې شیطانان ورته ناست. دا ټیک ده چې وروسته بیا عبدالله ابن ابي امیه خدای پاک مسلمان کړی دی، وروسته د فتح د مکې په کال باندې، او هغه وخت کې ورته ناستو نه پرېښود. حالانکه ډېره زیاته مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره، ورته پته م وه، ښه ورته پته وه چې دا رښتونی دین دی، ښه خبر و، هر څه نه پوه، خو کلمې نه وې. زمونږ دا طالبان ورته اذعان او تصدیق او یقین وایي، هغه اذعان او تصدیق د پیغمبر یې نه کوه، نور هر څه نه معلوم و. ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا، وی زه ښه پوهېمه چې د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر. او بیا څه وایي رسول الله مبارک ته وایي چې کله ابو طالب ته د مکې کافران رالله او ورته یې وی چې د ارواره دې پوه کا او جرګې پې کوله، نو د هغې نه پس رسول الله مبارک یو فوټې پریشانه شو، ځکه ده ورته ویلي وي ورواره ګورې د قوم مقابله ګرانه ده او مهرباني وکړه دا خبرې ورسره جوړې کا. رسول الله مبارک ورته وی چې که یو لاس کې نور او بله کې سپومۍ هم راښکته کړي که نه، د دې خپلې خبرې نه د الله د توحید د وحدانیت د دې نه به ونړم. او کاکاجي که ته د دې قوم نه مجبور یې نو خیر د تا نه ګیله نشته. روان شو د سترګو کې اوښکې رالی. ابو طالب وی دلته راشه بچې دلته راشه. څه وایي ورته ابو طالب هغه وخت کوم رسول الله مبارک ته دا خبره کوي، لولا الملامة حذار صبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا. که د قوم ملامتیا نه وي او د پیغور نه نه یریدی که نه، نو دا کلمه به مې کوله ویلې وه. او بیا ورته څه وایي رسول الله مبارک ته ابو طالب، الله اکبر، والله لن يصلوا اليك بجمعهم، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اؤسد في التراب دفینا. وی چې تر څو قبر کې ښخ شوی نه یم چې د چا پلار هم درته رانږدې نه شي. تکله شه واصدع بامرک لم تصب قائد، وی زه خپل کار خپل تبلیغ کوه چې څوک به راته رانږدې هم نه شي. حتی اؤسد فی التراب دفینا، تر څو چې په خاورو کې ماته د قبر کې د خاورو بالښت نه پرېوتی که نه، د چا پلار هم درته رانږدې کېدی نه شي.
عجیبه اسلام نصیب کې نو، قسمت کې اسلام نو. نو آخر وخت کې رسول الله مبارک ورته بار بار وایي چې کاکا جي ګوره خدای ته وګوره، درته ښه پته ده چې دا دین رښتونی دی. وی قوم نه یېرېږم، سبا به وایي چې پیغور به راته له مرګ نه پس کوي چې ویرېد آخر وخت کې رواره ویرو. نو آخري ټکې سو علی دین عبدالمطلب، بس د پلار عبدالمطلب دا دین مې دا زوړ ښه دی د بوتانو. رسول الله مبارک تلاړ او ورته څه وایي؟ وایي هغې پورې به دله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یم منې کړې. هغه وخت کې سوال ورته جایز و، سوال به کوم. پیغمبر مبارک انتهایی خفه ځکه ماشوم یې لوی کړی و. نو نبي علیه السلام به ډېرې دعاګانې کولې. وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وی باس بیا الله منې کو، وی مشرک او کافر له بخنه نه غواړي، نه به پیغمبر غواړي او نه به بل څوک غواړي. او الله وی انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وی بچ ستاسو خوښ دی نو تیر جنت ته نشي رسول، ته به صرف لاره ښیې، باقي جنت ته رسول زما کار دی، بس د قسمت کې نشته. نو نبي علیه السلام به وله بخښنه غواړه، بیا خدای منع کړه. نو حضرت علي وله راغی، پیغمبر علیه السلام له د هغه خو پلار و که نه، ورته څه وایي؟ وی د الله رسول وی هغه ګمراه تره دې مړ شو، وایي ګمراه تره دې وی مړ شو. وی علي ورچه ښه کا، وی د الله رسول مشرک دی، کافر دې څه وسره وکړم، څنګه یې ښخ کړم؟ وی خیر دې دفن یې که ښخ. نو پیغمبر علیه السلام په دې هم خفه و چې ابو طالب څومره د ما خدمت وکړ او لاړ. او رسول الله مبارک په دې هم خفه و چې د هغه د وجې نه پیغمبر علیه السلام مضبوطه مو ډاډ ورته د هغه طرف نه میلاو شوی. دې ته عام الحزن وایي، د غم کال. یو ځل حضور پاک وفرمایل، چا پې تپوس وکړ، وی ابو طالب خو تا نه ډېر تاوېده نه تاوېده، ستا ډېر خدمت کړی دی، نو ستا نه ورته څه فایده رسېدلې ده که نه؟ حضرت عباس ورته وایي، عباس ورور. وی او عباس که زه نه وې د جهنم ویښ کې به پروت و، جهنم ویښ کې، ځکه ښه ورته هر څه معلوم و، زم معلوم و، بیا مې ایمان نه راوړي. خو زما د وجې به دې د اور په یو چپه کې ولاړي، صرف خپو کې به یې لاندې اوري، خپو ته نور وجود به یې د اور نه محفوظ وي. خو هغه چې کوم سکروټ کې د خپو لاندې پرتې وی به دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي، نور وجود کې به اور نه، صرف خپو ته. نو علما لیکي به نور وجود باندې د حضور پاک حفاظت کړی دی، خو خپې یې په کفر کې ولاړې وې، اسلام ته رانلې، په خپو په کفر کې ولاړو. استقامت په کفر، استقامت په ایمان نه، خپې کفر کې وې نو خپو کې به اور پروت وي، مازغه به خوټ کېږي. د مارونو دې کې یو سبق تاسو له راغی چې ګورې یوازې د رسول الله مبارک په مینه کار نه کېږي تر څو چې هغه ونه منئ. د څونه مینه، څونه محبت. اسلام یې منه چې رښتونی دی، خو پیغمبر یې په حیث د پیغمبری نه دی منلی، الله په حیث د یووالي نه دی منلی. نو که ته ډېره مینه مو کې د رسول الله مبارک سره ډېره مو کې، خو چې هغه ومنې چې دا د خدای رسول دی او د هغه تعلیمات ومنې چې هغه وایي الله یو دی او تم خدای یو منې، او قیامت اخرت چې هغه عقیده کومه راوړې د هغه ومنې، نو هله کامیابي ده. چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې، یوازې په دې کار نه کېږي. چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې، د هغه د توحید راوړلې عقیده دې نه منلې، او تر څو ته د هغه د خدای د یووالي او د ربوبیت او د الله د لویۍ او د عظمت چې کوم سوچ چې دا ستا زړه کې نه پرېوتی وی، اقرار د کلمې شهادت دې نه کړی، نو په یوازې مینه هم کار نه کوي. وایي زما مینه د اخوا شرکي اعمال کې دې باندې کار نه کېږي. او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم په دغه کال وفات شوه. حضرت خدیجه خو ټول مال رسول الله مبارک ته وکړ، او په کور کې دننه به پیغمبر علیه السلام نه ډاډ ورکاوه، او که معمولي به په نبي علیه السلام خفګان راته، کلکه ورسره مضبوطه ولاړه وه، تسلي به یې ورکوله. وله داسې ښځه نه وه چې زړه وله نوره مخویږي، زړه به یې وله نه خوایي، زړه به یې وله مضبوطه، ډاډ به یې ورکوه. خپلې پیسې، دولت، خپل کور ټول یې ورته وقف کړي وو. هغه حضرت خدیجه هم لاړه وفات شوه، عام الحزن، د غم کال. نو سن 11 نبوي کې رسول الله مبارک طائف ته لاړ، قوم نه مایوس شو. دلته طائف سفر ډېر عجیبه، 3 سردارانو په طائف کې، یو عبدالعلیل او یو حبیب او بل مسعود، دا 3 غټ غټ سردارانو. نو چې هلته حضور پاک لاړ نو هغوی د ایمان دعوت ورکړو، که خدای پاک چې ته دا مسلمانان کې، نو هغوی ورپورې ټوکې یو ورته وایي پام کوه، ګورې ما سره خبرې ونه کړې، ته د دې قابل نه چې ما سره خبرې وکړې.
بل ورته وایي اوهو مکه کې خدای بل څوک نه لیدلی او ته پیغمبر کړې مکه کې ډېر لوی سرداران دي نو تا غوندې یتیم بل څوک یې نه لیدل بل ورته څه وایي او ورته وایي زه دې نه منم که رښتونی نو ما به خدای هلاک رټ جواب او یوازې پرټو جوابونو نه ګورې د مارونو پرټو جوابونو نه هغه چې کوم هلکانو غلامانو دا کشران دي ته یې په کاڼو شروع کولی په رسول الله مبارک کاڼو باران ورېږي اوس هم بعضې خلک دي ملیانو له پیغور ورکوي ته ما ته نصیحت کوې تا کم داسې مسلې زړې کړې ته زما قبر کې سملې که زه ستا قبر کې سملم د خدای ظالمه ای د خدای ظالمه شکر وباسه چې څوک نصیحت زه خو محتاج یم دې ته چې ما ته څوک نصیحت وکړي اوسه پورې زه محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي مسلمان دې هر وخت ځان دې ته محتاج کړي چې ده ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک لاره وښي پېښور ته ځم او څوک ما ته لار نه معلوم ما ته څوک وښیي خوشحالېږم که نه پنډۍ ته ځم هلته مې یو دوست دی خو ما نه کور خطا شوی دی نوم راته معلوم دی خو ځای خطا دی هلکه دا کم ځای دی او ما ته څوک لار وښیي چې داسې به لاړ شي داسې نو زما ته څونه اسانتیا هغه شکریه به م ادا کړم شکرا ستا شکریه ساری او هغه دپاره به زه هر قسم الفاظ ویم بې ادبي دې معافي ما ته دې لاره وښول نو د جنت لار چې تا ته څوک ښیي الله اکبر د خدای لار درته ښیي نو چې د خدای لار او دین درته ښیي د خدای دین درته ښیي دعوت درکوي تبلیغ درکوي نیغه لار درته ښیي شکر ادا کا سپکه مه وایه عمل کې که نه کوي شکر ادا کا دا غټه لار خو دغه ده چې خدای ته پې ورسېږي دا وړې لار په دې مونږ خوشحالېږو ځکه دې کې ډوډۍ شته دې کې چای شته دې کې پیسې دي هغې کې جنت دی هغه وروسته دې پته نه لګي نو مونږ په هغې کې بې سوچه روان یو څوک هم درته نصیحت وکړي شکر ادا کا لاس وله ښکل کا مهرباني ورته ووایه بد مه ګاڼه بلکل بد مه ګاڼو زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما بچو ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما مقتدیانو ته زما دوستانو ته څوک نصیحت وکړي تم دې ته محتاج یې چې څوک نصیحت ته نو نن سبا غیم پیغور ورکو تا غوندې کس نن سبا بعضې خلک وایي پلانکي زوی راپاڅېد ملا شو مونږ ته اوس چلونه ښایي شکر نو باسې ته بدبخت دی ستا زوی ملا نه شو د هغه زوی ملا شو تا ته نصیحت کوي خوش قسمته شه قومي خو دې د قوم بچی خو دې که نه ستا لاس کې ماشوم لوی شو شکر ادا کا نو ډېر خلک داسې وایي پلان کې بچې اراته اوس په جومات کې په مصله ولاړ یې د پلان کې بچې او د پلان کې بچې نن په ممبر راته ناست مونږ ته نصیحتونه کوي پلار به دا چل کو دا الله اکبر دا اسلام پورې ټوقې دین پورې ټوقې هغه کور چې په هغې کې خدای یو حافظ جوړ کړي قسم په خدای د خدای په نسبت دا ډېر بهترین کور دی هغه کور چې په هغې کې خدای یو عالم جوړ کړي هغه کور چې په هغې کې د الله د قرآن تلاوت کېږي دې نه ښه کور بل نشته دې کور له پیغور مه ورکوه او پلار دې ټیک د غلطي به یې کړي زوی عالم حافظ شو ټیک به شي زوی د مخه به اوس ټیکي دا زړې زمانې پسې مه ځه چا به دا کار کوو تا به دا کار کوو تا به دا کار کوو توبه وباسه مسلمان کار به کوې چې په کم الله خوشحالېږي او د الله د خفګان کار به نه کوو او الله نه به دا سوال هم کوو چې خدای خولې نه هغه خبره مه وباسه چې ته خفه کېږي د دین پیغور چاله مه ورکړه نه هغې پیغورونه ورکړل رسول الله مبارک او بیا هلکان او غلامان شا به یې ولې کاڼو باران شو زید ابن حارثه ورسره دی او وایي زه به ته کله مخکې کېدم او کله شاته کېدم چې زه ولګم خو چې رسول الله مبارک ونه لګي وجود له لهان سارا وجود تمام جسم له لهان ہو گیا ټول وجود نه وینې روانې دي بیږي او بلکې یو روایت کې راځي فرشتې راځي وینې اوچتوي ځمکې ته ونه رسېږي د پیغمبر مبارک دا وینه ځمکې ته ونه رسېږي حضرت عائشہ صدیقه یو ځل د حضور پاک نه تپوس کوي وی د الله رسوله په جون کې سخت تروس پتا کمه راغلی ده د احد نه علاوه د احد نه سخت تروس ماشاءالله احد نه سخت تروس وی د عائشې چې کله ستا د قوم نه مایوسه شوم او طایف ته لاړم ډېره سخت تروس وه د خلکو په کاڼو ویشتم زما وجود د کاڼو د وینو نه شول پوړ دی او ما ته دا پته نه لګي عایشه چې روان د کم طرف نه موزم کم خوا نظر مې بالکل کار نه کوي کم طرف نه روان یم او کم خوا ځم او دغه وخت کې رسول الله مبارک یو اوږده خطبه ده زه به مفهوم درته ووایم رسول الله مبارک الله تعالی سوچت کو خدای ته څه وایي یا الله ما چا ته سپارې الله زما خو په ته ایمان دی الله زه خو ستا تصدیق کوم الله الی من تکلوني خدای عزت ما چا ته سپارې زه خو ستا د ذات نه بغیر بل نه منم
د استاد ذات لپاره الله طائف ته رالم استاد لپاره دعوت او تبلیغ چلوم الی من تکلونی یا الله چاته بسپاره او بیا څه وایي وی الله که ته په دې وینو په دې تکلیف خوشحاله پروا مې نشته که ته په دې خوشحاله الله هېڅ پروا نشته زما مقصد الله ستا رضا ده چې ته راضي هېڅ پروا نشته او بیا څه وایي الله په دې به مال اجر راکې الله په دې به ما خوشحاله په دې به مال اجر راکې او الله ستا هر کار د خیر دی الله زما ستا پاره خبره ایمان دی الله ملک الجبال جبریل راغی علیه السلام ورسره بله فرشته ده الله خو ویني که نه ګوره سخته شته سختې پسې راتم شته جبریل علیه السلام سلام واچو حضور پاک ته وی دا الله یو فرشته راولېږله ملک الجبال د غرونو اختیارمنه ده اجازت غواړي وی اجازت دی وی دا الله راولېږله ما بس اړه رسته کوه د الله غضب هم جوش کې راغلی دی جوش کې راغلی دی خو اختیار ستا دی ځکه تکلیف پتا تیریږي اډر کوه که ته غواړې د طایف دا دوه غرونو چت کم او د طایف د خلکو به دا سر د پاسه کېږي دا طاقت مال الله را کړی دی وی نه غواړم الله نه غواړم دا ولې نه غواړم وی د دې د بچو نه به خدای هغه څوک پیدا کړي چې دا کلمه به ووایي زما سترګې به په یخې کړي په دې کلمه اولاد کې به الله څوک پیدا کړي او بیا فرمائی اللهم اهد قومی انهم لا يعلمون الله دا نه پوهیږي خدای اما قوم پوهیږي نه ته ورته لاره برابر کړه خدای ظلم څومره دی پیغمبر دعاګانې کوي هغې زیاتې کوي پیغمبر رحم کوي دا اخلاق دي زما وروڼو هغې پکاڼو ویشتل کوي پیغمبر دعاګانو باندې ویشتل کوي هغې ته ویني به یې رسول الله مبارک نو پیغمبر د ایمان دعاګانې کوي دا وخت انسان څومره تکلیف کې وي دا انسان له څومره غصه راځي او پیغمبر مبارک امت باندې څومره رحم دی دې امت ته څومره قربانۍ وکړلې څومره تکلیفات برداشت کړل او دعاګانې کوي دې بچو نه به خدای هغه څوک پیدا کړي ما کلمه به ووایي اللهم اهد قومي الله زما دې قوم ته هدایت وکړه خدایه انهم لا يعلمون نه پوهېږي زما وروڼو دقسې مثال زموږ علماو ته زموږ دعوت والاو ته دا یو لاره ده دا یو چل دی دا یو ټریننګ دی چې تا ته به خلک سپک یم وایي بد به م وایي ته دعا کوه ستا په حق کې به خلک هر څه وایي ته به جواب به نه ورکوې دعا کوه ته دعا کوه د هدایت دقسې زما وروڼو نن سبا ستاسو مولیان دي د علماو پسې خلک څومره خبرې کوي مدرسو پسې مولیانو پسې لیکن علما هغې په حق کې چې پیشمني م پسې تاسو ته دعاګانې کوي چې مانځه پسې مې تاسو ته دعاګانې کوي چې حج عمرې له ځي اول ته لاس پورته کوي تاسو ته دعاګانې کوي د ستاسو خیر خواهان خو الله خو یې نه ګوري ښه الله یې نه چې تا له خیر خوا دی او ته داسې نه کوې خدای پاک یې نه نو حضور پاک مبارک زید ابن حارثه وایي وی را روان ومه نو ډېر نو هلته د عتبه او د شیبه د باغ و هلته راورسېدل نو کېناستل یو ځای کې دمه وکړه نو عتبه او شیبه چې وکتل رسول الله مبارک ته نو ډېر په تکلیف کې ځان یې وینې پاکولې نو هغه و کافران د کافرانو سردار و خوړې په نبي علیه السلام خفه شو نو د هغه یو غلام و نوکر و عداس ته یې انګور ورکړل وی ورشه چاره په مخه کړی دی وینې ته بیګي ځان نه وچوي دا انګورو دا اوبه ولا ورکه چې اوس دغه باغ ما لیدی دی تېر ځل چې زه لاړم په رمضان کې نو زه لاړم هغه باغ مې ولیده اوس خو هغه کې خیر دومره څه نشته خو هغه ځای معلوم دی او چې کوم ځای رسول الله مبارک ناست و هلته یو جومات جوړ شوی دی مسجد عداس ورته وایي بره پاسې پې کتبه لګولې د مسجد عداس یې پې اوس هم لیکلی دی زموږ د دې جومات په نیمه راکوټې جومات دی د دې حال په نیمه نم راکوټې دی دې حال نم راکوټې دی نیمه مسجد عداس هغه د حضور پاک ناستو مونږ ما جومات ته ننوتو 2 رکعته نفل هم پکې وکړو پکې کېناستو نو چې انګور یې راوړل رسول الله مبارک ته نو حضور پاک چې دا نه اوچته کړه بسم الله الرحمن الرحیم الله عداس ورته وایي دې دا ټکې خو ما چا نه دلته نه دی اورېدلی بسم الله خو ما چاته نه دی اورېدلی دلته نو حضور پاک ورته وایي ته څوک یې وایي زه عداس یم وایي د کوم ځای وایي د نینوا د علاقې مه عیسایي نو حضور پاکو فرمایل ښه زما ضرور یونس علیه السلام د علاقې نینوا ته یونس علیه السلام ته یو دعوت دپاره زما ضرور د یونس علیه السلام د علاقې نو عداس ورته ته یونس څه پېژنې
بالکل خو ته څه پیژنې. نو حضور پاک ورته فرمایل ادم ارور دی که نه، هم پیغمبر او زم پیغمبر، الله ماله نبوت را کړی دی. حضور پاک فرمای الانبیاء كلهم اخوة لعلات ابهم واحد و امهاتهم شتا. پی ټول پیغمبران دا علاتی میرنی رونه دي، پلار یو دی پلار شریک رونه، میندې جدا دي. لکه توحید او عقیده د ټولو یو ده، او فقهي مسائل بیا د یو بل سره اختلاف لري. وی ښه ته د خدای پیغمبر یونس پیژنې؟ وی او بس هغه ټیټ شو د حضور پاک خپې ښکل کړی عداس او ایمان یې راوړو مسلمان، خدای مسلمان کړ. چې واپس لاړ نو عتبه او شیبه خو یو بل ته وکتل، وی داسې ده چې دا هلک جوړ لاړ د محمد ملګری شو صلی الله علیه وسلم. نو چې راغی هلکه وایي زر مونږ در باندې پېښ شو، تا خو د هغه خپې ښکل کړی او لاسونه دې وله ښکل کړل، ور ستا دین د هغه دین نه غوره دی، ستا عیسایت پام کوه غطا نه شي. وی ما ولیده ما وپېژانده، ما وپېژاند دا هغه دین دی چې زما د دین پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، د ده پیشنګویي هغه کړې ده چې زما نه پس به یو پیغمبر راځي ابا احمد به نوم یې د هغه دی. او عجیبه دا ده دا عتبه او شیبه چې کله بدر ته تلل نو دا عداس راغی او په ژړا شو ورته، او ورته وایي ای عتبه زما سرداران یې مه ځئ د خدای خاطر وکئ، دا د خدای پیغمبر دی، د هغه دشمنۍ له مه ځئ، د هغه مقابلې له مه ځئ مینت یې ورته کو. خو هغې عتبه او شیبه ظالمان پوه نه شو لاړل، نو دوی په ژړا تې پاتې شو. نو د شیبه زوی عاصي نو معاص ابن شیبه، هغه عداس وی عداس ولې جاړې؟ وی په دې سردارانو جاړم، شیطان یې د پیغمبر مقابلې له بوځي، شیطان د مټه نیولې دی د پیغمبر مقابلې له بوځي، او په دې جاړم چې دا بالته مړه شي. ختم ومقصې شو، عتبه مردار شو او شیبان په بدر کې مردار. دا سخت روز و په حضور پاک. نو چې بیا را روان شو نو الله فضل بل وکړ، لاره کې یو ځای کې مونځ کاو، تلاوت کوي د قرآن شریف. نو د نصیبین د عراق د علاقې پیریان په لاره تېرېدل، پیریان یو بل سره میټینګ کړي چې موږ به بر اسمان ته مخکې ختو، او اسمان کې به هم خبرې اورېدې د فرشتو، او هم کاهنانو ساحرانو له راوړې. اوس خو موږ بر اسمان ته چې خېږو نو په شغلو ویشتلي کېږو، د شغلې را پسې را خطا کېږي. دا څه مسله ده؟ فضربوا مشارق الارض و مغاربها، وی ځای وګرځئ د ځمکې په مشرق او مغرب کې وګورئ چې دا څه شی دی چې موږ اسمان ته نه پرېږدو، شغلې څه چل شوی دی. نو یوه ډله را روانه وه دلته، حضور پاک مونځ کاو نو قرآن شریف یې واورېده. نو چې قرآن شریف یې واورېده د نبي علیه السلام نه، نو یو بل ته ووی دا شی دی صاحب، د دې د وجې نه موږ بره الله اسمان ته نه پرېږدي، د دې حفاظت کوي خدای پاک. اسې نه فرشتې دا قرآن یو بل ته وایي موږ یې واورو، د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې موږ واورو او خپل کاهن ته ووایو. نو دا د قرآن د حفاظت دپاره خدای په موږ شغلې را پرېږدي. نو هغه پیریان رالل رسول الله مبارک ته او په حضور پاک ایمان راوړه، خدای پاک مسلمانانو ته الله ورته ښیي که نه چې که هلته انسان ایمان نه راوړي، پیری به در باندې ایمان راوړي. او چې دا پیریان بیا خپلې کلي ته لاړل علاقې ته، قرآن شریف کې الله فرمایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ای قوم موږ یو قرآن واورېده، یهدي الى ناشنا قرآنا یهدي الى الرشد، خلقو ته نیغه لار ښیي، خلق خدای ته رسوي. فآمنا به موږ په ایمان راوړه، ولن نشرک بربنا احدا، دې نه پس به موږ شرک نه کوو، الله به یو منو. نو هلته هغه درې ظالمان مسلمانان نه شو، د طایف سرداران هغه رکاوټ جوړ شو، لیکن دې خوا رب العالمین پیریان مسلمان د حضور پاک سترګې څه ناڅه یخې شوې. اوس د مارونو کم خلک کم سړی چې به د وطن نه ووته بس ابه بیا خپل وطن ته نه شو راتلی، بیا به چې حفاظت هم نه کوه. ولې ته ولې د کلي نه وتې؟ تا ولې هجرت کو؟ د هغوی دستور دا و. نو حضور پاک چې اوس کلي ته راځي نو اوس به یې څوک نه چې اوس مدد یې وکړي، هېڅ څوک نشته چې د پیغمبر علیه السلام اوس مدد وکړي. نو مطعم ابن عدي هغه د کافرانو یو سردار و مطعم ابن عدي. نو هغې مطعم ابن عدي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شو، نو پیغمبر علیه السلام نه امان ورکړ، چا غاړه هم نه یې ښودله. او مطعم ابن عدي رسول الله مبارک ته وی راځه
ستا دین جدا زما جدا ٹھیک شو ایس خبره نشتا خو زه به دې مرسته کوم راځه ته خپل کار کوه د رسول الله مبارک یو شان خو مخکې و نو رسول الله مبارک راغی زید ابن حارثه ورسره او مطعم ابن عدي خپل نوکران او خپل بچي ته ګیر چاپېره کړل او په مکه کې اعلان وکړه وی محمد زما په امن کې مکې ته داخل دی صلی الله علیه وسلم ته ته بس غږ نه کوې رسول الله مبارک ورته مطعم زه خو به طواف کوم راځه نو د هغه بچي ته ګیر چاپېر و چې څوک ورته نقصان ونه رسوي نو د بیت الله طواف یې وکړه او 2 رکعته نفل یې وکړل نو بیا خپل کور ته لاړ نو یو وخت کې نبی علیه السلام مبارک چې کله د بدر قیدیان ګرفتار کړل او وینېول نو دی فرمایلی لو کان المطعم حیا لو کان مطعم بن عدي حیا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له ويك مطعم ابن عدي جم دی وکنا او دا د کافرو سفارش ما ته کړو چې دا پرېدا نو دا هغه د وجه ما پرېښی ځکه چې د طائف نه راتلم نو ما له امن راکړی دا سختۍ روانې دي اوس دین د چې څوک هم خدمت کوي سخته شته بې سختې کار نشته تکلیف شته تا ته به میلاویږي بچو ته به دې میلاویږي مال به دې لګي خرچه به دې لګي وجود به دې صرف کېږي بې دې نه په اسانه جنت نه ګټلی کېږي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تاسو اسې بې څه پیدا یې څه خامخا دین د سختۍ شته تکلیفات شته دې نه بغیر کار نه کېږي نو زما رونو دې درمیان کې او دې ظالمانو به پروپیګنډې کولې طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه دې راغی دې شاعر هم ډېر هوښیار سړی و دې درمیان کې د یمن نه راغلی نو خلقو ورته وایي چې دلته یو هلک دی او نوي دین یې خور کړی دی او بس داسې جادوګر دی که د هغه خبره چا واورېده جادو پې چلېږي او د پلار او د زوی او د رور او د خور او د قوم په منځ کې لوی اختلافات یې جوړ کړي دي نو ده به په غوږونو کې مالوچ منډل چې څوک هسې نه هوا ده د خبره دماغ وخت ته ونه رسوي نو یو ځل د بیت الله خوا کې تېرېده او نبي علیه السلام لمونځ کو تلاوت یې په زوره کو چې د مالوچ یو پوټې لقېدلي وو نو هغه تلاوت یې غوږ له راغی نو ړکې وایي زه څونه هوښیار یم ځان نه مې قمقل جوړ کړی دی غوږونو کې مالوچ مې منډل زه خو شاعر یم شعر پېژنم زه خو په دنیا ګرځم هر څه پېژنم نو که دا جادوګري او ساحري نو دا خو زه پېژنم دا مې څه غلط کار کړی دی نو هغه مالوچ یې د غوږونو نه وغورځول او خبره ولا غوږ لراله نو خبره یې خوښه شوه نو چې رسول الله مبارک کور ته روان شو دیم ورپسې لاړ نو چې هغه ورننوت نو ده ورته دروازه وویله ورننوته نو ورته یې ټوله قصه وکړه دغسې زه د یمن یم طفیل مې نوم دی د دوس قبیلې مشر یم هلته دا د ابو هریره رضی الله عنه قبیله وه خو زه چې رالم دی عمرې له نو خلکو راته ووایي چې دغسې چل دی غوږونو کې مالوچ به مې منډل نو ما وایي زه قمقل یم زه خو هوښیار سړی یم زه خو ښه بد پېژنم مالوچ مې لر کړل ستا خبره مې واورېده په دې زړه مې لږه لګېدلې ده پړه لګېدلې ده لږ ما ته ووایه ته څوک یې ستا څه خبرې دي حضور پاک وفرمایل زه الله پیغمبر زه خو نه مال غواړم قل لا اسألو علیه من اجر ان اجري الا علی الله پیسې م نه غواړم اجر مې په الله دی مشري نه غواړم هېڅ نه غواړم صرف دا ویم چې الله را لېږلي یم څه لی لېږلی ما چې دې دپاره چې دې خلکو ته دا یو شی وښیم چې الله یو دی شریک نه لري دا خو یې ډېره هوښیاره خبره ده وی دله غوندې ما ته څه واوروه نو حضور پاک ورته قل هو الله احد سوره اخلاص قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی ورته واورل اخو دی مسلمان مسلمان شو نبی علیه السلام ته خپل کلي ته لاړ شه خپل قوم ته او دعوت چلاوه انشاءالله خدای به اسلام یو غالب کې بیا به راځئ نو ورته وایي چې ما له څه نښه راکړه که زه قوم ته ویم قوم خو زما نه مني څه نښه راله راکړه نو رسول الله مبارک الله ته لاس پورته کړی اللهم اجعل له آیه خدای یو نښه ونه ورکړه وایي ځه نښه به دله خدای چې کلي ته ورسېږي نښه به دله خدای درکړي نو چې کلي ته لاړه نو د تندي نه به یې رڼا تله نو خلک ترې راتاو شو را منډې کړې نو ده وی خدای دا نښه خو دې راکړه خو دا خو مې نه ده خوښه ځکه خلک وایي چې د برګي مرض ورته لګېدلی مسلمان شو نو د برګي مرض نو ده سره به یو چوکه وه نو هغه رڼا چوکې له راله د چوکې نه به یې رڼا تله نو خلک را منډه کړې هلکه طفیل دا څه ستا خو د چوکې نه رڼا خېږي نو هغه وایي دقسې یو پیغمبر باندې مې ایمان راوړه دا خبرې دي او دی ماله نښه را کړې ده نو بعضې کسان خدای پاک مسلمانان کړل نو یو ځل رسول الله مبارک ته راغی وی د الله رسوله ان دوسن ابد زما قوم چې دی ابد و عصت انکار کوي خدای نه مني نافرمانی کوي
فدعو علیہم خیرہ پیو کہ خدای ہلاک کی. نو رسول اللہ مبارک لاس اچت کوي اللهم اهد دوسا وات بهم، وی خدای د دوس د قوم ته ہدایت وکي او تیرا ول قوم ته ہدایت وکي او تیرا ول. نو ټول قوم خدای مسلمانان کړ. ور یو طرف نه سخت را بل خو نرمه ده. دا خو خی الله پاک دین کې سخت شتا. د دین پس زمانو دا مدینه شریف حج کې به رسول الله مبارک خلکو ته دعوت ورکړ. حج په موقع یسوک برال د بهر نه نبی علیہ السلام بغیر غندرازان لکل او دین بیا وتخ. نو یو شپک کسان راغلي د مدینه منوره، یو پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه. نو په مینا کې جمره عقبه سره شاته یو غونډه و. دا غونډه شاته پټ غونډه ځای د مدینه شپک کسانو. نو حضور پاک وتوي یو دو خبرې سره کوم لګرا دی خواشه او ګورې دام د تدوین چې پلارو کوڅو کې د کافرانو خپل مرګري خواره کړي چې څوک به مکې ته حج راتل وی ګورې مونږ کې یو سړی دی او هغه سره ناشنا خبرې کوي، د پلار نیکه دین پسې خبرې کوي، زمونږ خدایانو پسې ګورې هغه سره بیلو نشي او خبرې و نه رہی. نن سخت جادوګر ناغي به دا پروپیګنډې کولې. رسول الله مبارک دا چل کا دا شپږ اذان لکړل او د ایمان دعوت یې ولا ورک. په مدینه کې اصل کې يهوديانو سیدل او يهوديانو د اخر زمانه د پیغمبر صفاتونه بکول. یو يهوديانو سیدل او بل د مدینه خپل خلکو. د مدینه د خلکو ته دوړلې وي اوس او خزرج ابن قیلب وته وي. دا اصل کې د یمن نه راغلي ودلته سیدل. یمن کې سیلاب راغلی نو دا هغه سیلاب نه دلته کې متاثرینو نو مدینه منوره کې اوسېدل. نو بیا دلته کې پاتې شوي. نو یهودیانو چې به سره کلم جګړه رااله نو یهودیانو به ورته د آخر زمانې پیغمبر به راځي مونږ به ملګري کېږو تاسو سره به ګورو ښه. او د آخر زمانې د پیغمبر دا صفت دی دا دی دا دی دا دی دا دی دا دی د حضور پاک صفتونه به هغې ته بیانول. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. دا صفت نو هغې ته د آخر زمانې د پیغمبر نقشه په ذهن کې پرته وه. د یهودیانو نه اورېدلې وه چې داسې خبرې به کوي دا به وایي دا به دی. نو چې څنګه حضور پاک دوی د غونډۍ شاته کړل پټ د مکې د کافرو نه او د ایمان دعوت یې ولا ورکو بس هغې خو پېښ وه لکه دا خو مغه دی او یهودیان چې یادوي دکې خو هغه نښې دي چې یهودیان د آخر زمانې د پیغمبر کومې نښې یادوي. دا خبرې خو مغه دي چې یهودیان مونږ ته ویلي دي یهود به راځي په ده به ایمان راوړي چې مونږ پې مخکې ایمان راوړو. هغه شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل. نبی علیہ السلام ورته وګورئ غږ مه کوئ د مکې خلک ټول مخالف دي څوک به تکلیف درکړي غلی ځئ خپل وطن تال ته دین چلاوئ. او پټ مخکې یو غونډۍ وه دا غونډۍ شاته دا دعوت یې ورکړی. اوس سعودي حکومت هغه غونډۍ واره کړې ده. خلک ورته غټ شیطان وایي. غټ شیطان نه چې څنګه کوزېږي او مکې ته د مخې نو ښي طرف ته یو زیړ جومات ښکاري. مخکې د غونډۍ نه پناه خلک وایي دا جومات په غر کې و چې غر یې ته لرې کې جومات راښکاره شو. نه دا جومات د غر نه شاته و. ترکیانو په هغه ځای کې یو جومات جوړ کړی دی. د کوټې جومات چې دومره وایي لکه زمونږ د دې برجۍ نه د دې خوا علاقه چې ده پټېنۍ غوندې جومات یا دې نه یو پټې زیات پی زیړ رنګ یې ولا ورکړ ترکیانو په هغه ځای جومات. زه ورته ورغلی ما پکې الحمدلله 2 رکعات هم کړي. نو هغه ځای کې شپږ مسلمانان نو دی لاړل په مدینه منوره کې دعوت چلاو. نو دا سن 11 نبوي نو په سن 12 نبوي 12 کال د نبوت هغې ځان سره یو کسان نور هم راوستل. نو حضور پاک هلته کې ورسره وعده کړی وي دلته به راځئ. نو هغه وی نور هم راوستل شپږ دوی وی نور راوستل. نو حضور پاک هغوی له هم د ایمان دعوت ورکړه هم خدای پاک مسلمانان کړل. نو په سن 13 نبوي د نبوت په 14 کال هغې ځان سره څوک 2 یا 3 یا 15 یادی دی راوستل او دوی لګیا دی هلته دعوت چلی په مدینه شریفه کې. د 2 کسان چې واپس تلل که نه 6 زاړو او 9 نوي دا چې واپس تلل نو حضور پاک ورسره 2 صحابه ولیږل. یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یو عبدالله ابن ام مکتوم دا 2 ولیږل. وی دا د سره لیږم او دی بت ال ترجمه منظم کوي دلته خو دوی نشو کولی جمعې منځ یې ملته شروع که حزب النبي ته لاقه وای. نو دا دواړه او دین خوراوی. نو ټول څو مسلمانانو 15 غزاړه او 6 نوي 9 نو 12 کسان دي.
نو دوی لګیا دی د دین خدمت کوي. نو ګوره چې څوک د دین کار کوي مخالفین خوار دی وي که نه. نو د بنو عبدالاشهل قوم راغونډ شو په مدینه کې یو لوی خاندان دی. هغوی راغونډ شو د اوس قبیلې سره تعلق لري او هغوی ویل لکه د مکې نه څه خلک راغلي دي او نوي دین خوری او زموږ زوړ دین پسې خبرې کوي، دې سره څه چل پکار دی. یا خدایه دا څه جنجال دی. دا چا روستی دي؟ دا اسعد ابن زراره روستی دي او په خپل کور کې دیره کړي دي. یو نوجوان اسید ابن حضیر هغه وی زه پوه شه او دوی پوه شه، زه ورځم لاول به ورته نصیحت وکړو، که سم شو ښه پخه کني بیا به ورسره ګورو. اسید ابن حضیر توره وړقوله او لاړ. اسد ابن زراره ته دروازه وواله او لاره و داسې بدماشۍ په چال. هلکه ما اورېدلي دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستی دی او نوي دین خورئ او زوړ دین پسې خبرې کوي. ګورې ټول قوم ستا خلاف راغونډ دی، قوم بلوه دی، اوس په تا باندې حمله کوله چې ورځو او دا چې کومې مکې والا روز دا هم وله وجنو او د سره هم ګورو، خو زما دوست دی، زه دله رالم، زما دوست دی. نو زه دې پوهوم چې دا کسان هر څوک دې وشاړه او دا خبرې پرېږده، واپس خپل زوړ دین له راځه. او که دا دې ونه شړل او خپل زوړ دین له رانلې نو ګورې وروره زما دوست دی خو دې تورې ته مې ګوره ستا ملګری به نیم او د قوم به ملګری پوه مې. حضور پاک خو عجیبه تعلیمات یې اسد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه، ته زما دوست دی اسید وي وی راځه وت کور ته دې درنه کوم، هغې سره په خپله خبرې وکړه. نو که خبرې غلطې وي او خرابې وي نو ستا اختیار دی د مټې ونیسه وویشه، او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه مېلمانه شړی؟ ما خپل کور ته راوستي، ستاسو کورونو ته خو مې نه راوستی. هغه ویل دا خو هوښیاره خبره ده. نو ورسره کور ته دننه شو. چې دننه شو نو هغه نابینا صحابي دی عبدالله ابن مکتوم، هغه ته یې دته یو څو خبرې وکړه، هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو. اوس کوم صحابي چې د حضور پاک د مبارکې خولې نه په خپله قرآن اورېدلی او پیغمبر علیه السلام دعوت له لېږلی دی، هغه اواز به څومره ښکلي او دا په دواړو سترګو ړوند و غریب. نو چې قرآن شریف یې ولوسته نو اسید ابن حضیر ورته دا څه شی دی؟ وی دا زمونږ د الله کلام دی او زمونږ په ښکلي پیغمبر یې زمونږ د هدایت دپاره نازل کړی دی. وی ستاسو را پیغمبر څه نوم دی پلان کې؟ وی ستاسو را دین څه نوم دی؟ وی اسلام. وی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي؟ وی دا کلمې شهادت به وایي، کلمې شهادت یې خدای مسلمان. چې واپس راغی اوس قوم ناست دی، حسین څه چل دی وکړه؟ یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی او نیکان دي او ډېرې ښکلې خبرې کوي او دا هغه خلک دی د دې پیغمبر هغه دی چې یهودیان مونږ ته وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي. زه خو یې ملګری شوم. اوهو دا دې څوک کړل؟ کشر وې که نه پوه نه شوې، دوکه شوې. سعد ابن معاذ د اوس قبیلې سردار دی. زه ورځمه او زه پوهیوم، نو که پوه شو ښه، که پوه نه شو نو زه به تاسو قوم سره ولاړ یم، هغه سره نه ودرېږم. خو اول خبرې کوم زه ډېره ښه. سعد ابن معاذ راغی، اسد ابن زراره ته دروازه وواله، اوله راووت. هلکه ترور زویه څه خلک دی د مکې نه راوستلی او څه ګډې وډې خبرې کوي، نوی دین خورئ، زموږ دین پسې بدې وایي. ګورې زما د ترور زوی نو زه در باندې خفه کېږم او ټول قوم ستا خلاف اوچت دی، پلان کې دی کې ناست دي، تورې راغښتې دي، در پسې راتلل خو مې نه زه ورځم. مهرباني وکړه دا قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم. زم ګورې تا سبتا پوهیوم، که د ما په خبره پوه نه شي قوم سره ودرېږم، تا سره نه ودرېږم. اسد ابن زراره رضی الله عنه ته وایي ته راځه کور ته دې دننه کوم، د هغې خبرې وه که غلطي ستا اختیار دی، نه مټې نیسه شړه. هلکه دا خو هوښیاره خبره دی. نو کور ته یې دننه کړ. نو چې ورغې نو هغه نابینا صحابي ته وایي وایي ده سره یو څو خبرې وکړه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت وکړه، چې تلاوت یې څنګه وکړه؟ پړه ولګېده. اخر تلاوت وده چا؟ د هغه صحابي تلاوت چې د حضور پاک نه قرآن زده کړی. او یو ځل د دې صحابي پیغمبر علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو سره مذاکرات شروع و، دی راغی. نو نبی علیہ السلام لګ یو پټې تندې مبارک را ګونجې شو او لږ خپه شو چې ته نیکبخته دې وخت کې ولې راغلې؟ زما د مکې د کافرانو سره مذاکرات دي که خدای مسلمانان کی. نو په هغې الله د حضور پاک لا یو پټې په قرآن شریف کې زورنه ورکړه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. چې دا ړوند راغی نو تا خفګان وکړه دنه، دی خو نصیحت قبل نصیحت له راغلی دی، لعله څنګه دی یذکر او
یذکر فتنفعه الذکرى دی خو نصیحت قبلی نو چې بیا به دا نابینا صحابي راغی که نه نو حضور پاک به ورته خپل ځای نه پاڅېده او ورته به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هغه چاته هرکلی دی چې د هغه په حق کې زه خدای ملامته کړی نو هغه صحابي دی نو چې هغه ته سعد ابن معاذ ته هم د قرآن شریف یو څو ایتونه ووایي نو سعد ابن معاذ پوه شو اوهو هلکه ستاسو دین څه نوم دی اسلام د پیغمبر څه نوم دی فلان کې دې کې به څنګه سړی داخلېږي وایي دغه دوه ټکي دي که نه کلمې شهادت هغه ورته واورو سعد ابن معاذ هم خدای مسلمان د مدینې خلک په دې وجه مسلمانېدل چې هغوی د پیغمبر علیه السلام ټول صفتونه د یهودو نه اورېدلي وو نو سعد ابن معاذ لاړ هغه ټول بنو عبدالاشهل قوم ناست دی نو هغوی ته وایي هلکه زه څنګه یم وی ته خو زمونږ مشر وی ناروغ که لیونې نه ته خو زمونږ مشر سردار وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنې د قوم دا خیال و چې دی به وایي چې راځئ چې پرې ورځو خلک خو نن دی زندهباد ته خوشحالېږي وی بالکل هلکه رستو رانه نشئ صاحب ته مشر ته چې څه وایې موږ د ملګري یو وی ښه داسې کار دی دا ډېر ښه خلک دی دغه مسلمانان دوی چې په کوم دین دی د دې نوم دی د دې چې کوم پیغمبر دی د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او دا هغه دین دی او هغه پیغمبر دی چې یهودیان مونږ ته وایي د آخر زمانې پیغمبر به راځي او مې خبرې واورېدې د الله رښتونې کلام یې راته وي زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې تاسو هم ملګري شئ هغه بنو عبدالاشهل چې دا څومره قوم و خدای ټول په یو ژبه مسلمانان نو بیا په د نبوت په 14 کال 72 یا 73 یا 15 یا کسان رالل د هغه غونډۍ شاته نو حضور پاک ورله دعوت ورکړ نو بیعت د اسلام یې وکړ نو دی بیا نبی علیہ السلام نے دعوت ورکو د مدینه منورې ویسه په مکه کې ستا او ستا ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع دي نو ته مهرباني وکړه مدینې ته راځه فضا کولاو ده هلته به انشاءالله موږ ستا ملګري یو هېڅوک درته نقصان نشي رسول نو حضرت عباس ته دغه وخت کې مسلمان نو د حضور پاک تر هغه ورته وی د مدینې خلکو زما د ارواره تاسو مدینې ته بوځئ مې بوځئ دلته قوم دی د قوم د وجې محفوظ دی او که هلته تاسو بوت او دته نقصان ورسېد ګورې ستاسو له دې 15 یو نه به تپوس کوم هغې ویې ته مونږ ته پرېږده ستا ته پیریانو خلاص نو د هغې نه پس رسول الله مبارک دعوت قبول کړ او ملګرو ته یې ویې ځئ یو کس مدینې ته ځئ نو د مدینې د هجرت متعلق څه بحث انشاءالله آینده جمعه به درته بیان کړم الله پاک دغه دین کم د پاره چې حضور پاک مبارک قرباني کړې ده خدای پاک دې دا دین زمونږ نصیب کړي الله په دې دین زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کړي خدای په دغه اسلام زمونږ مرګ نصیب کړي په دغه اسلام زمونږ په قبر کې جواب نصیب کړي په دغه اسلام مونږ د رسول الله مبارک مخ کې ودرولې کړي او په دغه اسلام مونږ پورې صراط باندې پورې باسلې کړي په دغه اسلام هم جنت ته داخل کړي او زمونږ په زړه کې خدای دا ښکلې عقیده مضبوطه کړي